دا اوس په دا میډیا کې رسنۍ کې هغه یو ځوان دی غالبا د پېښور د خوا به یي دا ځوان پخوا غزلې ویلې بیا یو مشکل ورباندې راغلی بیا الله رب العزت رحم ورباندې راغلی الله فضل ورباندې وکړي بیا یې ښایسته خوندور ژوند د دعوت سره تعلق جوړ سو تبلیغ کې ولاړې ډېر ښایسته مبارکه ژر یې پرېښوله ډېر زبردسته پخوا یې غزلې ویلې دا بیا د بیت ډېره معافي د بل د بچیانو د بل د بچیانو غزلې بیا ویلې بیا یې پر پیغمبر علیه السلام مبارک نعتونه شروع کړلو څومره غټه خبره ده یو سړی د بل پر لور د بل پر اولاد باندې غزلې وایي هغه غزلې چې د اسلام په چوکاټ کې یوه ذره نه د مسلمانۍ نه د پښتونوالي په چوکاټ کې یوه ذره مطلب گنجایش نه بیا پر پیغمبر علیه السلام باندې نعتونه شروع کړي او بیا د الله رب العزت حمد شروع کړي څومره لویه خبره ده بیا پر دغه ټیم باندې یې بیا داسې غربت ورباندې راغلی تنګدستي ورباندې راغله غالبا دغه ښکاره خبرې ورباندې راغلې بیا خلکو هم ډېر پسخند ورباندې وایي مذاق یې کوئ مسخرې یې کولې بیا چیش وسلو او بله ورځ یې ژره کښنۍ کړله بیا الله یې پروګرام لره راغلی بیا یې هغه خبرې وکړې چې زه یې کولی نه سم وتا ته چې د کم توري وویل پرېږدول موږ به ډالر ګټل موږ به ډالرې ګټلې هلته ولاړم غریب سولم نو الله رب العزت یې موږ دې ټوله وساتي داسې نه چې دغه ځوان کافر سوی نه دی الله له د کفره وساتي هغه چې کوم د عباداتو لاره وه هغه یې پرېښوله دا یوه خبره راغله یوه خبره دعوت تبلیغ والا نه دی دا ډېر بلاوي خلک دي دا تاسو ما سره ومنئ دعوت تبلیغ والا پر دا ځای څه وایي هغه وایي دا قصور زموږ دی چې موږ د ده ملا ټینګه نه کړه د ده لمن مې ونه نیوله د ده حال احوال مې ونه کوي دی د غربت ته راولاړ سو بېرته یې هغه سلسله شروع کړه ول دا قصور زموږ دی بیا دعوت و تبلیغ والا څه وایي دعوت والا وایي دا و کافر ته 24 ګنټې و ساعت د اسلام و د کلمې و د ایمان دروازه خلاصه ولاړه ده چې زړه دې غوښت په هغه ساعت کې ایمان راوړه اسلام راوړه دی ته مسلمان و کافر ته بیا 24 ګنټې ساعت د اسلام دروازه خلاصه ده و مؤمن ته د کفر دروازه خلاصه ده صحیح ده د کفر چې زړه یې غوښت نعوذ بالله دی به کافر سي و کافر ته د اسلام دروازه خلاص ده چې زړه یې غوښت په هغه ساعت کې به دی مسلمان سي او د هغسې دا خبره ده و دیندارو خلکو ته د بېدینۍ دروازه 24 ساعته خلاصه ده صحیح سلو چې زړه یې غوښت په هغه ساعت کې شراب شروع بدکاري شروع قتل شروع غلا شروع سود شروع رشوت شروع بدکاري شروع او بیا داسې بدکاره شرابیان خلک د هغو دپاره د دیندارۍ دروازه خلاصه ولاړه د راسې مسجد لره 2 رکعته نفل وکړي په الله رب العزت د 40 کالو ګناه یې معاف کړي نو دلته هم وما او تا ته هم د بېدینۍ دروازه خلاصه ده الله دې مې وساتي الله دې مې هغه لارې ته نه بیایي و بېدینو خلکو ته د اسلام دروازه د دین دروازه خلاصه ده الله دې و هر چا ته ورنصیب کړي نو دغه ځوان راولاړ سو څه شی وکړلو ژر یې کښنۍ کړله مبارکه ښایسته ځواني الله ورکړې ده ژر یې کښنۍ کړله بیا یې پروګرامونه شروع کړه د چیش دپاره د دې دپاره چې زه به لایف راځم د موبایل د لارې به زه څه وکړم زه به روپۍ ګټم زه به تېته یوه خبره وکړم د پیغمبر علیه السلام مبارک په صحابو کې داسې وو تازه یې ایمان راوړی و چې کله پیغمبر علیه مبارک وفات سو دی بیرته کافران سو مرتد سو هغه دا څنګه نبي و چې وفات سو تازه ایمان راوړی په ایمان لا پوهېدلي نه و خالي کلمه یې ویلې وه او داسې هم پیښه سوې ده بله به درته وکړم تفسیر عثماني غالبا نقل کړي دي یو کاتب و د پیغمبر علیه السلام وحي لیکلي نو چې وحي لیکلي بیا دی ورځ ویلې ول زه په دې کې زه د علیمن پر ځای باندې عظیم ولیکم د عظیم او د عالم په مابینځ کې فرق ډېر نشته معنا یوه ده خو په تورو کې عظیم او عالم زه داسې کله کله وکم پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایلې دې سړي ته به قبر ځای نه ورکوي حضرت ابو طلحه فرمایي زه ورغلمه ما د پیغمبر علیه السلام خبره معلوموله دی پر قبر باندې لوړ پروت پوهېږئ صحیح سلوک او بیا بله درته کوم سیرت حلبیه مولوي صاحب سخته ناوله ده خبره کړې ده ربیعه ابن امیه ابن خلف دا مطلب صحابي تیر سوی دی دا ربیعه پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله د حجة الوداع په کال باندې خطبه ویله پیغمبر مبارک پر خپله ورشه باندې 5-6 ګنټې خطبه ویله نو تقریبا 100,000 بالا صحابه کرام ناست ولو نو دلته دا ربیعه بیا غږ ډېر بالا او غټ غږ الله ورکړی و د اوښ تر دې غاړې لاندې ولاړ ولو پیغمبر علیه السلام چې به خبره کوله دا خبره مخته نقل کوله دا خبره
څه کوله بیا مخ ته نقل کوله چې مخ ته نقل کوله هله وخت یې تېرېدی دا سړی هم بیا عیسایي سو نصراني سو پر کفر باندې مړ سو 6 غنټې خطبه د اسلام ټولې خبرې د ده د لارې الله پاک موږ ته راورسولې الله د هېڅ چا په قصه کې نه دی نه د ملا د ملایي نه د مجاهد د جهاد نه د پیر د پیرۍ نه د عالم د علم نه د سخي د سخا هېڅ چا په قصه کې الله نه دی الله الصمد چې الله ځان ته صمد ویلی دی هغه دغه وجه ده صحیح سلو الله پاک دې بیرته خپلې لارې لره راولي الله دې د بېدینۍ وساتي کافر سوی نه دی داسې دا زموږ خلک نه دي دا سړی په زوره کافر کوي بس ټاپې یې در باندې لګوي یو رقم پر تا د کفر لاره مه کوه یاره زه خو ستا مسلمان ورور یم له ما غلطي سوې ده ستا ګوره چې قریب و عزیز ناجوړ چې کراچي یې ځغلی هند یې ځغلی علاج ورباندې کوي ولې د ګردو مسله یې ده د زړه مسله یې ده زما چې د ایمان مسله ده اشه چې د چا په کور کې د چا قریب ناجوړه سو بیا دوی ټک ورباندې کوي او چې دا اوس هغې ناجوړه سولو او دا چې اوس یو سړی مطلب بېدینۍ ته ولاړې ته نورې پر شا سرخورې ځې یا لاس پر تیر که یاره لکه د ناجوړه سړي علاج کوي د روحاني ناجوړه سړي م علاج وکړه لاس پر تیر که ورته څه پیښه ده راسه بیرته راسه الله بیا راولي خامخا بیا راولي هلته سکون نسته چین نسته اطمینان نسته هلته چش نسته هلته روغه ورځ چیر دا ټیک دی صحیح ده د 2 ورځو روپۍ به لرې بله جبه درته کوم د بخاري حدیث دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي الله رب العزت د دې دین کار نه دی له فاجر سړي له فاسق سړي له بېدینه سړي له کافر هم اخلي الله پاک د خپل دین خدمت له خپل دشمن څخه هم اخلي څومره ډېر کافران داسې وو چې په کیوبا کې څومره ډېر بندیان ولو د انسانیت په توګه به رایله کړو صحیح سلو زړه به نرم سو څونه ډېر قاضیان دي ججان دي صحیح ده کافر دی لیکن پر مسلمان یې زړه وسوځل سلو بیا دې راولاړ چې شوه کې صحیح فیصله وکړي الله په کار صحیح فیصله نه و دی کافر دی د ایمان وطن الله رب العزت کار ځینې اخلي څومره کافران دي الله رب العزت هسپتالونه ورنصیب کړي دي څومره کافران دي الله رب العزت روډونه سړکان دغه رقم د اوبو ترتیب برابر کړی دي څومره ډېر دواوې ورکوي صحیح سلو دا کافر دی الله رب العزت د انسانیت خدمت چې نه اخلي دا کافر دی الله رب العزت د مسلمانانو خدمت چې نه اخلي حجاج بن یوسف وروستی په یاد ډېر غټ ظالم تېر سوی دا د قرآن حافظ و دا دومره ظالم و په قلم لیکلي 1,00,000 کسان د وژلي دي او هېڅ جرم یې هم نه و کړی هېڅ جرم دا داسې ظالم و چې کعبې ته یې ورځ ور واچوی ملګرو امید دی چې ویډیو به تاسو مکمل کتلی او د ستاسو به خوښه شوي هم وي که غواړئ چې داسې ښکلي بیانات نور هم واورئ نو زموږ په چینل باندې موجود دي چینل ته ضروري زړه وکړئ ویډیوګانې وګورئ د نورو مسلمانانو سره هم شیر کړئ ډېره مننه جزاکم الله